अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। उलमाए किरामो په پرونی درس کې وضاحت وشو چې د ملحدینو سره به په کوم اصول تاسو بحث مباحثه کوئ. د الحاد اصول سو د الحاد اصول بیان شو، لس اصول موږ بیان کړي دي. اول اصل کې حواس خمسه او عقلی استدلالات او خبر صادق شامل وي را سره. دویم اصل څه شو؟ دویم اصل خلاف عقل او ماوراء عقل پیژندل پکار دي. مولوی صاحبانو پته درته که نه ده؟ ها دغه شانته کې درې مسل څه شو؟ دعوې د ثبوت معیار به څه وي؟ لکه هغه دوه څیزونه څه شو؟ کم مولوی صاحبانو دا زوړ سبق دی، دا 2 ورځې موږ ویلی دی. اول دا چې دعوا عقلا ممکنه وي، او دویم چې خلاف عقل نه وي، او دویم چې د دب او ثبوت کې صحیح عقلی یا نقلی خبر موجود وي. شاباس جزاک الله. دغه شان څلورم اصل څه شو؟ چې عدم مشاهدات، عدم وجود دلیل نه دی. شاباسي کوم څیز نه لیدل د دې خبرې دلیل نه چې دا څیز به موجود نه وي. پنځم اصل د مدعی نه خود شاباسي د مدعی نه د دلیل مطالبه کولی شي، خو د نظیر ته نشي کولی. شپږم اصل څه شو؟ د شریعت کامل فهم به تا حاصل وي مولوی صاحبانو. اووم اصل چې نو د ملحدینو د اعتراض نه وروسته چې کومه فلسفه وي، دغه فلسفې نه به تاسو ځان خبروئ چې تاسو ته کله معلومات وي چې دا د دې فلسفې په بنیاد اعتراض کوي، تاسو ته به جواب ورکول آسان وي. اتم بحث چې په شاباسي د جزئی خبرو په ځای به ورسره په کلیاتو بحث کوي. جزئیات ډېر زیات دي، نه ختمېدونکې سلسله ده. اب یو اعتراض کوي په یوه مسله ته به بیا جواب ورکړي، اب بیا اعتراض کوي ته بیا ورکړي، نو هغه مسلې حل به نه راوځي. په کلیاتو به ورسره بحث کوي، ته به ورته وایي چې د کوم مذهب کلیات صحیح وي، د هغه به جزئیات هم صحیح. مولوی صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نهم اصل چې و څه به د شریعت شاباسي د شریعت د اصولو نه به موږ دوی له جواب ورکوو. لسم اصل چې و د شریعت د مسلمانانو به ورسره موږ دی کې بحث کوو چې الله تعالی یو دی، نبی علیه السلام آخري نبی دی، قیامت حق دی، د قبر ژوند دی. نو دا په دې کې به څه کوو؟ موږ به په دې د شریعت په اصولو نه به موږ دوی سره بحث کوو. په فروعي مسلو به کله ګوره دهریو سره نه کېنئ. دهري چې تا ته وایي چې راځه په رفع الیدینو بحث کوو، نو نه ګوره رفع الیدین پکې چا راوستي چې ته اوس الله نه منې او ته وایې چې په رفع الیدینو بحث کوو، یا ورته وایي چې راځه په مذاهبو باندې بحث کوو. نه، ته به ورته څه وایې؟ راځه چې په دغه باندې بحث کوو، د شریعت په اصولو باندې. د شریعت اصول څه دي؟ لکه د قیامت دی، آخرت دی، دغه شانه رسالت دی، دا دي که نه؟ د الله رب العزت وجود دی، جنت جهنم، په دې به ورسره موږ بحث کوو. دوی چې وایي چې جنت غیر عقلی دی، خلاف عقل دی، موږ ورته وایو دا ته خو یو دلیل پیش کړی دی په غیر عقلي باندې که نه؟ مولوی صاحبانو پوهېږئ که نه؟ نو نن زموږ د درس عنوان او خلاصه د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم یو دي، د هغې وضاحت به نن کوو. نو مخکې درس کې وضاحت وشو چې په کوم اصولو به ملحدینو سره بحث کوئ. نو په دې درس کې به د دې خبرې وضاحت تاسو ته کېږي چې د ملحدینو سره په کومو آدابو سره تاسو مکالمه کوئ. یعنی که بغیر د دې آدابو نه ورسره تاسو بحث وکړئ نو څه فایده به مولوی صاحبانو ګوره نه وي. اول ادب ویو مولوی صاحبانو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ادب دا دی چې تا ته به د الحاد د مبادیاتو علم حاصل وي. د مبادیاتو نه څه مقصد شو؟ مبادیات دا شو چې تاسو دغه وپېژنئ، مغربي فلسفه به ته پېژنئ، د قدیم او جدید الحاد په مابین کې به فرق پېژنئ. د مغرب چې څونه مولوی صاحبانو چېرته یې مولوی صاحب چېرته ناست دي؟ توجه شه که نه؟ تا ته به مبادیاتو نه به خبرې، چې کله ته د مبادیاتو نه خبر شي چې طالب پاتانه خبرې، نو بیا به تا سره اعتراض څه پاتې شي؟ څه نه پاتې وي. تاسو مخکې چې کوم ملحد ناست وي، ناول به تاسو د دې ته پته وي، تاسو ته به دا معلومه وي چې دا د کومې درجې ملحد دی. مولوی صاحب مولوی صاحبانو په الحاد کې موږ څو دغه ذکر کړي، تعریفاتو کې موږ څو د الحاد څو دغه ذکر کړي اقسام؟ 5. الحاد علمي و، نفسیاتي و، ډیزم والا و، کم یو لادري والا و، بل کم یو او نفسیاتی پکې. مولوی صاحبانو دا 5 قسمو تا ته پته چې دا نفسیاتی ملحد دی او دا علمي ملحد دی. نو موږ ویلو که د علمي ملحد څه وي، پہچان څه وي، د نفسیاتي څه وي، ګوره هغه تاسو بیا کړي دي، هغه ځان سره لږ واړوئ. او دا د کوم الحاد ښکار شوي دي، دا به ترې تپوس وکړو چې تا ولې الحاد اختیار کړو، او د اسلام په کوم څیز باندې ستا اعتراض دی. نو دې نه به پته ولګي چې دا د کومې درجې ملحد دی، نو بیا هغې درجې به ورسره بحث کوئ. مولوی صاحب اول به تاسو ته پته وي، تاسو ته به داسې وي چې دا ملحد تا ته مخامخ دی، په وټساپ راځي، په سوشل میډیا یا په چیټ کې پر انسان په لیکلو کې
تاسو سره دا بحث شروع کړي تا ته اول دا معلومول پکار چې دا د څه کومې فلسفې نه متاثره دی د ده مقصد دا علمي ملحد دی که نه داسې پیشن دپاره په اسلام اعتراض کوي نو چې کله په پیشن دپاره په اسلام باندې اعتراض کوي نو ته پرې تنقیحات شروع کړه ورته وایي ته خو علمي سړی نه راځه چې ته د خپل ځان ثابت کړه یا دا د خپل ځان د خپل پلار نه څنګه ثابت دی په کوم اصولو سره د دنیا څیزونه په کوم اصولو سره ثابتېږي حالانکې دا د دوی صرف ټول نه غټ دلیل داسې شی دی ما ته وښیوه حالانکې بیګا چې ما مطالعه کوله کائنات کې ساخت دا د سټیفن هاکینګ کتاب دی دا پکې پخپله لیکي الکترون چې دی دا ماده د الکترون او نیوټرون او د دې نه جوړېږي دا نیوټرون اوسه پورې یو ساینسدان نه دی لیدلی وایي موږ په یقین کوو موږ ډېر داسې څیزونه لیکلي چې موږ نه دي لیدلي یو ساینسدان هم نشي لیدلی خو موږ پرې یقین کوو نو چې ته د مادې الکترون نشي لیدلی یقین پرې کې ته مالا اول دا ماده ثابته کړه یو ساینسدان دی دا د سټیفن هاکینګ د خولې خبرې دي چې الکترون اوسه پورې چا نه دي لیدلي صرف ساینسدانانو دا په 1870 کې ایجاد کړي دي یو ساینسدانو جي تامسن په نوم باندې دا په کیمبرج یونیورسټۍ کې وایي دا ایجاد کړو چې دا یو برقي آلاتو په ذریعه سره د الکترونو ایجاد وکړو خو اوسه پورې چا نه دي لیدلي نو دوی به تا ته وایي نو ته په د ساینس په دې طرف ته راشه چې ته راځه ته ماته دا ماده ثابته کول ته ماده ثابتولی شي که نه شي ثابتولی نو تاسو ته به څه وي که علمي ملحد ناستو جواب به د علمي ملحد ورکړي او که چېرته داسې نفسیاتي ملحد نو بیا به ورسره ګپ شپ ته هم لګوي څه پکې ته به ورسره ګپ شپ لګوي او بس دویم ادب د شریعت علم به در سره کامل وي د اصول تفسیر علم به در سره وي چې هغه په کوم آیت باندې اعتراض وکړي او ته د اصولو نه جواب ورکړي د اصول حدیث علم به هم در سره وي که په کوم حدیث باندې اعتراض وکړي چې د اصول حدیث نه جواب ورکړي د فقهي علم به هم در سره وي د فقهي په کوم مسله باندې اعتراض وکړي چې د فقهي د اصولو نه جواب ورکړي د اسلامي تاریخ علم به درته یاد وي او د عربي ژبې د آداب علم به درته یاد وي او په مادیاتو باندې به درته حاصل وي او بعض ملحدین په عربي ژبه پوهېږي د عربي ژبه باندې خبرې کول هم ضروري دي او د علم الکلام مهارت به هم پکار دی دا د الحاد دپاره ګوره دا اصول تفسیر نه ځکه دی په آیاتونو باندې اعتراضات کوي په احادیثو مبارکو باندې اعتراضات کوي دغه شانته کې تاریخ باندې دوی اعتراض کوي زموږ تاریخ دوی غلط پیش کوي ګوره تاسو به د دې سره چې کله واسطه راشي په خپله پته لګي دوی زموږ تاریخ څه کوي مسا کوي زموږ چې څومره مسلمانان حکمرانان تېر شوي دي دوی معاشره کې دا یو دهشتګرد په طور باندې ثابتول غواړي حالانکې دا خبره د دوی غلطه ده نو چې ته د خپل تاریخ نه خبرې او ته ورته وایې چې بابا دا خبره دې دروغ ویله پلانکي کتاب دا لیکلي پلانکي کتاب دا لیکلي پلانکي هغه به خپله جواب ملوي درې ادب هغه دا دی چې الحاد سبب کېدو والا د فلسفو نه به خبروالی لري هیومنزم څه دی سیکولرزم څه دی لیبرلیزم څه دی کیپیټالیزم څه دی سیکولرزم څه ته وایي لکه صاحبانو آج د عمر سے سیکولرزم څه ته وایي ویلو دي کنه ویلو ها بیا شابه بھائی فصل الدین یعنی دولت په د مذهب په اجتماعي معاملاتو کې کار نشته بھائی زما خپل مسله د ستا خپل مسله د مذهب باندې عمل کې او کنه کې په اجتماعي معاملاتو کې به مذهب نه راوړي او سیکولرزم نظریه کفري نظریه ده لیبرلیزم څه ته وایي د دې څو شاخونه مولوي صاحبان مولوي صاحب د لیبرلیزم څو شاخونه وایي ازادي مساوات ترقی تاسو ته پته نه ده درې دي کنه مولوي صاحبان بعض ته خو یاد دي کنه تاسو به مسیات یاد کې ځا شابه فلسفه د مغرب څخه او د دې تاریخ نه خبري او دا چې کوم نظریات او افکار دي او کومې فلسفي دي او په کومو ممالکو کې د دې اثرات څه دي اهم معلومات به در سره وي دا به تاسو ته معلومات به در سره وي چې په دې ممالکو کې د دوی څنګه اثرات دي ټولو کې زیات دهریان چیرته دي مولوي صاحبان دا په ټول له دې سره گاونډیان دي سونه پکې دي 40 کروڑه دا مخکې شی اوس به هم زیات دي په دنیا کې ټولو کې سونه عرب خلک دهریان دي یو عرب دا د ټولې دنیا 2% خلک جوړېږي نن سبا وخت سوچو کا دا یو مذهب دی ګوره نن سبا د دې مقابله پکار دا ټولو مذاهبو لپاره چیلنج دی نو چې کله تا ته داسې معلومات وي نو تاسو سره باید تخریج نه وي ته مبادیاتو نه خبرې د اصولو نه به خبرې بیا ورسره بحث کولی شي همداسې د ساینس او فلسفي علم به هم در سره وي او کوم چې مشهور واقعیت بیانوي لږ به لکه بیګ بین شو د دې په باره کې به هم معلومات در سره وي مثلا بیگ بین څنګه وشو د نظریې د ارتقا علم به هم در سره وي چې کله ته دا خبرې یادې وي نو بیا چې ملحد کوم اعتراض کوي نو ته به هغه فلسفه پېژنې زبان پوه شوي که نه دا درې مذهب پکې څه شی وو د فلسفو نه بیا خبرې د یورپ مغربي فلسفې چې بنیاد دی څه شی دی هیومنزم دی هغې کې بیا موږ شاخونه څه ذکر کړي دي څلورم ادب د فروع په ځای به په اصولو بحث کوي مثلا خالق شته او که نه بیا چې خالق ثابت شي نو مخلوق یې د څه مقصد دپاره پیدا کړی دی نو درېیم ځای کې د مذهب ضرورت څه دی
اوس به خبره په حسره دي خالق څه کنهشته چې خالق ثابت شي نو بیا څه شه مخلوق به سره لپاره پیدا کړی یار په دنیا کې چې تاسو د سوق لیدل چې په ټول کار کوي بس یو مقصد نه هغه یو شونه ایجاد کوي نه دا مقصد د پر او د دې مخلوق د پیدا کېدو څه مقصد به یې کوي نه بیا چې مخلوق ثابت شي بیا مذهب پدې بیا مذهب د مذهب اهمیت سره چې بیا مذهب ثابت شي بیا په دې مذاهبو کې اسلام ولید نو په داسې چې سټپ په سټپ راخې جو را روان ورسره نو اتوماتیکلی ستاسو اسلام ثابتېږي الله هم ثابتېږي او مذهب هم ثابتېږي او د انسان د ژوند مقصد به هم ثابتېږي بیا چې د مذهب ضرورت ثابت شي نو بیا په ټولو مذاهبو کې اسلام ولې غوره بهترین مذهب دی نبی سلام رسول نبی سلام رسول دی نو رسالت څه شی دی بیا په رسولانو کې د نبی سلام مرتبه کومه ده او د نبی صلی الله علیه وسلم آخري نبی ولې دی د دین وروسته ما بعد طبیعت امور لکه جنت او جهنم باندې باس کوو نو دا اصول دی په دې کې به ورسره باس کوي کوم په فروع کې لګیا شو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ودونه ولې کړی دي اب تا من اعتراض وکړي چې نه ودونه ولې کړی دي نو تر څو پورې چې ته په منصب د رسالت باندې تاسو ځان نه پوي کړي نو ته په دې باندې تاسو انسان نه پوهیږي دیو به تاسو پوری مسایلو کې مصروف کول غواړي نو تاسو ورته وای اول په اصول باس کوو بیا په فروع کې باس کوو دیو به تاسو توای چې د کوم سیز تاسو ورته دوی ته وای چې د کوم سیز اصول صحیح وي دا غي فروع به هم صحیح وي اول به بحث په اصول کې کوو پر زبانو دا ډېر اهم دغه دی ګوره دا ځان سره یاد کړئ د دې دا به تاسو تر کله چې تاسو بحث کوئ د خلکو سره دا بس تاسو ته مخې ته دا آداب چې ذهن کې کنه چې لکه ما د پر خدا آداب بیان شوی په دې آداب ور سره بحث کې اس کله تا نه لار نه ګډوډېږي نه داوا نه جواب داوا مخکې بدلې شو پنځم ادب پنځم د مستشرقینو د اعتراضاتو نه بزان خبر ساتي د تحریک استشراق نه خبرتیا لري مغربي ماهرینو چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کړي د هغه به تاسو ته معلومات وي تحریک استشراق کله شروع شو مشهور مستشرقین کوم دي او دوی چې څومره اعتراضات کړي دي هغه به درته معلومات وي ځکه ملحدین اکثر نوی اعتراضات نشي کولای هغه اعتراضات کوي کوم چې دی مغربي مستشرقینو کړي دي چې دا پته وي چې دا د هغه مستشرق اعتراض دی نو زره به جواب ورکړي زبانو استشراق او مستشرقین دا خپل وروسته تعریف را روان دی د استشراق او د مستشرقینو د دې داسې مثال دی مغربي فکر چې وکتلو مغربي خلکو چې وکتل چې اسلام موږ نشو والی نه د جنگ په میدان کې والی شو مولوي صاحبانو دوی چې کله موږ باندې صلیبي جنګونه مسلط کړو د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په زمانه کې چې کله دوی بیت المقدس په 1000 سن کې عیسوي کې دوی دا ونیو نو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې اتیا کاله پس په ورغه واغ بیت المقدس آزاد کو هغه د پس د مسلمانانو د دوی زمون صلیبي جنگونه شروع شو نو جنگ کې هیڅ کله باندې دوی نشي ګټلې جنگ کې همیشه د اسلام طلب باري و دوی ویل چې راشه د اسلام کې ورننوځي د دوی مطالعه کوي دوی کیسو کوي په دوی اعتراضات کوي د خلکو ذهنونو کې شکوک او شبهات واچوي لکه اوس منګه چې الحمدلله د مغربي فکر او فلسفه او د دوی د فلسفو کتابونو مطالعه او د دوی په کتابونو کې دوی له جواب ورکول دوی رانه وتل په د اسلام مطالعه وکړه د تاریخ مطالعه وکړه غلط انداز تاریخ پیش کو د قران مطالعه وکړه غلط انداز کې پیش کو دا حدیث مطالعه وکړه اعتراضات شروع کړل دا مستشرقین دي ته چې دوی د اسلام مطالعه دوی د پروګه چې په اسلام باندې اعتراضات دي به دوی کې چې روس خپل د ټول وضاحت را روان دي نو مستشرقینو خو هغه وخت ورته زمونږ علماء کرامو جوابونه ورکړي نو دا تحریات جدي اوس دا لم یبوج ځامن دي دوی په سن پوي اکثر دوی هغه کتابونه ګوره هغه اعتراضات را نقل کوي نو چې کله تا ته پته وي چې بای دا اعتراض خو د پلانکی لکه د شیخ امین صاحب په خپل باندې بعض اعتراضات د تقلید پرد کې د شیعاګانو نه راغستې دي خو چې کله تا د شیعاګانو هغه کتابونه د مطالعه کړي ته پته لګي چې دا یو ځل پټ کړي د قشان ته کې دا د هریان د مستشرقین نو د اعتراضات پټ کې په باندې اعتراضات کوي نو د دې جوابات د مشرانو مخکې نور کړي تاسو لر هغه کې نورم زیاتواله کوي په خستان تاسو لر څه کوي جواب مزین کولای شي شپږم ادب د ملحدینو پس منظر معلوم کړه ملحد نه د هغه تعلیم په باره کې سوال وکړي ځکه په دور حاضر کې ډیر مذهب بیزار خلکو محض پیشن په تور باندې اسلام باندې اعتراضات کوي او د خپل شعر ګرځول د دیو سره د بنیادی خبرو علم نوي او په خپل ګمان کې ځان ته مفکر اعظم وایي لکه څنګه چې مخکې درسونه کې وضاحت شوی دی چې یو علمي ملحد یو بل نفسیاتي ملحد و مادب د علمي مناظرې نه واقف کېدل ضروري دي لکه د مبادیات علم به در سره وي د موضوع تعیین به کولی شي د دلایلو اقسام به پیژني دلایل پیژني او د دې د دلایلو نه به استدلال او جوابات کولی شي او په علمي منطق باندې به مهارت لري الحمدلله دا مستاسو شکر دی دا زموږ په دې فخر دی شکر دی چې اصول مناظره نه خبرې داوا جواب داوا په دې ترتیب باندې پوهیږو دا د الله ډېر لوی فضل دی موږ باندې لکه د الحاد رد کوي ماشاءالله الله دې ولې ژوند کې برکت واچي ډېر علماء کرام پکې لګېدي الحمدلله کوم
انداز کې چې موږ رد کوو کنه نو الحمدلله ایبا موږ نه اوسه پوری دي ولی موږ ورسره داوا جواب داوا تنقیحات پاغوي باندې اعتراضات داغوي په جواب کې هغه له جواب ورکول داغوي د کتاب نه نو دا الحمدلله دا فن خدای پاک موږ له ذکر دی او دا په تحدیث بن نعمت په تور د الله لاک لاک شکر دی نو الحمدلله دې تاسو خبر استه سړی به څنګه راټینګي داوا جواب داوا څنګه ورسره دي الحمدلله دې تاسو خبر استه موږ ذکر کړی دی اجه تاسو نور هم زیاتواله کولای شي اته ماده د ملحدین سره باز کول مکالمه کول په وخت کې به دایانه سره باز کول پکار دي چې د دې په ذریعہ د انسان د جهنم نه بچي او جنت ته لاړ شي موږ به دا سوچ کوو چې دا د الله تعالی مخلوق دی او د الله تعالی نه انکار کوي زموږ به دې سره همدردي وي شبانو د الہاد په دې رد کې چې کله تاسو دا کوي تاسو کې بدایانه سوچي ګوره تاسو بدانه کوئ چې دا د خپل ځان اوچت کم نه دی وخت به ته وایې چې خدای پاک چې دا انسان د جهنم نه بچي دا ستاسو د وجود نه انکار کوي دی وخت به تاسو سره صحیح ته به د همدردۍ فتوا به نه لګې چې ته کافر شو به ته کافر شو کوپر نه دی وخت به ته ذهن سازي کې ګوره معاشره کې دونه خلک دي دا به ته باندې معاشره کې دا ګوره کالجیان یونیورسټیان والا تر دې پورې چې جنکۍ ګوره د دې ایتیزم نه متاثر دي ګوره زبان تاسو بزان کې نرمي پیدا کوئ دا خلک چې واپس تاسو اسلام ته راړوي په نرمۍ به راړوي ګوره که په سختۍ باندې شو کنه هغه مخکې نه منې ته ورته چې کافر شوي زه ډېر ښه دی چې کافر شوم ستا پکې څه کار زیر سره منه زه جنت منه جهنم منه نو تاسو به څه کوئ حکمت نه به کار لئ بصیرت نه به کار لئ دایانه سوچ سره به په دې میدان کې کار کوئ نهم ادب د فرقواریت نه بزان پاک کوي او بحث به ورسره کوي د اهلسنت والجماعت طرف نه به نمایندګي کوي که موږ دې وخت خپل فروعي اختلافات ذکر کول شروع کړو نو هغوی به نور هم متنفر شي دلته ګوره زه دلته دا ما سره خپله پیش شوې دا واقعه ما چې دهري ته جواب ورکړو هغه د اعتراض وکړو چې نبی علیه السلام څنګه جبرائیل علیه السلام راغی ورته وایي چې ما انا بقارئ دې سره خو کتاب نه و که نه دا خو هغه خلک وایي چې زه نشم لوستونکی یو کتاب چاته ورکړه دا وبیا او یاره زه ما انا بقارئ زه خو نشم لوستونکی نه یم زه خو عامي یم نو دا خو داسې غیر عقلي خبره شوه نو ما ورته چې مرسل روایت پیل کړو د ابن اسحاق نه فتح الباري کې ذکر دی نو ما باندې زما د خپلو ملګرو اعتراض وکړو چې دا خو مرسل دی نو ما ورته ویل چې زه دهري ته جواب ورکوم ما ځان غلی کړو اوس که ته سره اړم وی نو دهري به دې نه پیدا اوچتولې دهري ما مطمئن کړو ما ته وویل چې ستا خبره صحیح ده ما ته بس دغه هغه په مرسل او دغه څه پوهېږي دا خو زما ستا په منځ کې خبره چې دا مرسل دی که دا صحیح دی که دا ضعیف دی خو دهري خو تا نه نه دهري تا نه ته هېڅکله صحیح تپوس نه کوي هغه ټول قرآن نه مني ته صرف هغه یو دلیل په کتاب کې خپل پیدا کړه ورته وښیه هغه به مطمئن کېږي تا نه نو دلته به ته څه کوې په دې وخت کې که دوی فروع کې موږ نه ښه وي دا فروع شوه که چې دا مرسل حجت دی او که حجت نه دی ټول مراسل حجت دی او که حجت نه دي نو دلته به موږ نه مسله خرابېدلې نو ما ځان خاموشه کړو ما یې بس ټیک شوه دهري ومنله ما ته وایي بل وخت ګپ لګو به ځان مې غلی خبره مې خوا دې خوا کړله ځکه چې ملا آن باشد که چپ نه باشد نو مولا خو بیا خپل کار نه مني چې جواب نشي کولی بیا ول بل جواب ورکړي اټومیټیکلی بیا به پکې زه دا د نکته چیني کومه چې نه د دې نه خو دا مراد دی او دې نه خو دا مراد دی او دې نه دا توجیحات په بیانوم خپل وخت به پوره کوم نو تاسو به څه کوئ په فروعي بدیزي کې چې کله د دهریت په میدان کې لګیا سئ نو لفظ د سره په فروع مسلو به راځي نه که بل مولا دې به راټینګوي ته به ورته بابا ته کښېنه ما ته به خپلو کې پرس لګي ګپ لګو جذباتو کې به نه راځي چې تا نه مخکې نه درنه څه شي د نه غلطه پیدا وچته لسم ادب د الله تعالی سره به تعلق مضبوط وي په دې مقام باندې کار کولو کې د الله تعالی منځ شامل کول لازم دي داسې نه چې د مولوي سره باس کولو سره په خپله د شیخ شکار شي او عقیده دې خراب شي دا ګوره دا ډېره ضروري ده چې تاسو وي په خپله د هم د الله سره د تعلق وي په الله د ایمان وي لکه زه خپله خبره لګوم الحمدلله علا وجه البصیرت دا څلور پنځه کاله شکر چې دې موضوع کې نه ښه دی مګر نه یاره دا به ته منې چې زما الحمدلله دا زړه مې ګوی کوي اسلام حق دین دی او موږ په حق والله موجود دی جنت موجود دی جهنم موجود دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه قول چې د الله محبوبه په دې خپلو سترګو مې دونه یقین نشته څونه مې چې ستا په دې خبرو نو دغه شان ته کې زموږ الحمدلله په دې موضوع کې چې ولې ساينس مشاهدات ګوري په خپل د مغربي فلسفه وایي د ساينس د مشاهدات به تا خدای ته نږدې کوي چې یار دا خود به خوده څنګه کېږي دا خود به خوده خو د سره کېدی نه شي هغوی هم دا مني چې بھائی داسې ذات شته دی داسې هستي شته دی چې دا هر څه کنټرول کوي زموږ زبان نو دغه لس آداب بیان شو چې تاسو به څه وي تعلق به د الله سره مضبوط وي دا مولوي صاحبان ځان سره لږ وامړه مهرباني وکړئ دا ډېر اهم درسونه دي سبا به دا وایو چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع دا کم یو دي 15 قسمه اعتراضات تاسو باندې کېږي دهریان 15 قسمه اعتراضات کوي نو هغه ان شاء الله سبا بیانو او تحریک د استشراق من تاسو بیانېږي واخر دعوانا الحمدلله